غزه کې د اسرائیل لخوا د زور، ظلم او بربریت لړۍ روانه ده. تیر یو شواروس کې د اسرائیلي جنگي جهازونو د بمبارۍ په ترڅ کې نور 48 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د غیر ملکی میډیا راپورونو تر مخه اسرائیلي جهازونو په نصیرت کې بمباري کړې ده چې پکې 9 فلسطینیان شهیدان کړي شوي دي. دا شان په رفح علاقه کې د اسرائیلي جهازونو 2 ودانۍ په نښه کړې دي چې پکې 19 کسان شهیدان شوي دي. د اسرائیل لخوا په غزه د شوو بمبارو سلسله د 13 اکتوبر 9 نیټې نه جاری ده چې پکې تر اوسه پورې د شهیدانو شمیره 14,000 او 19 ته رسیدلې ده. اسرائیلي حملو کې 9,900 او 80 تنان جوړل شوي دي. بلخوا اسرائیلي فوج منلې ده چې د لبنان مزاحمتي تنظیم حزب الله هغه میزایل چې د ځمکې نه په ځمکه داغلی شوی ډرون په نښه کړی شوی او تباه کړی شوی دی. د اسرائیل او لبنان مزاحمتي تنظیم لخوا په یو بل میزایلي حملې شوي دي. د ځاني زیان په هکله هیڅ قسمه اطلاع نه ده رارسېدلې. پاکستان د مشرق وسطا تاوتریخوالی کمولو او د کشالې پر امن حل لپاره د سکیورټي کونسل په کردار زور ورکړی دی او ویلي دي چې د اسرائیل لخوا د زور او ظلم دغه لړۍ د سیمې حالات نور توجن کولی شي. پکار ده چې ملګري ملتونه سلامتي کونسل په دې لړ کې خپل اهم کردار ادا کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو ستر سکتر او د سلامتي کونسل پلیټ فارم ته درخواست کړی دی او د دې مسلې د حل لپاره یې د دې اهم پلیټ فارم په کردار ادا کولو سخت دریځه بیان هم جاری کړی دی.